قاری اقبال حسین صاحب د هغوی د لور او دغه رنګې د جناب عبدالواجد صاحب دي د هغوی د لور د قرآن پاک ختم دی نو ډېره عظیمه د خوشحالۍ موقع ده حضرت جعفر قرشي صاحب تذکرة الواعظین کې لیکلي دي چې څوک په دوو لوڼو باندې علم وکړي د قرآن او د احادیثو مبارکو نو دغه مور او دغه پلار باندې جنت واجب دی دغه مور او دغه پلار باندې جنت واجب دی نو په دې وجه باندې محترم عزیزانو چې موږ او تاسو د دې خپلو بچو صحیح تربیت وکړو د قرآن او د حدیث په رڼا کې داسې یو دور تیر شوی دی او داسې ادوار تیر شوي دي چې هغوی خپلې لوڼه دا جمدۍ دفن کړي دي خپل بچي د خاورو نه جمدۍ چې کوم دی صاحب لاندې کړي دي په دې وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي کې ناست دی یو ورځ او حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها دا نبی علیه الصلاة والسلام خواله راله نبی علیه الصلاة والسلام د پتون مبارک باندې کېناسته نبی علیه الصلاة والسلام د بیبي فاطمه رضی الله عنها دا تنده به ښکلو او دغه رنګې د هغې دا خوله به ښکلوله حضور علیه السلام خوا کې یو صحابي ناستو هغه صحابي ډېر زیات وژړل نبی علیه الصلاة والسلام ته د جړا وجه وغوښته وایي تا دا دومره جړا ولې وکړه او د ژړل ولې وایي ما ته به د خپلې جړا دا وجه بیانې او ما ته به د خپلې جړا دا وجه ښې هغه ورته وایي ای د الله پیغمبره وایي داسې یو بچی الله مالم را کړی وه خو وایي زما نه زما د کور والا او زما د ښځې دا پټه لویه کړې وه خو چې کله د خبرو قابل شوه وایي ما ته ووایي چې دا ستا لور ده او زما د لور دی به وړې وړې خبرې کولې وایي کور ته رالم وایي ما ورته ووایي چې دې ته کپړې واچو دا زه بازار ته بوځم او یا یې ماماګانو کره بوځم الله فرمایي واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الله فرمایي چې چاته به د لور زیری ورکړه شه چې کور کې د لور پیدا شوې ده او کور کې د چې کوم دی صاحب بچنګۍ پیدا شوې ده وایي دا رنګ به تک تور شو د غوسې نه او خفه به شه او دغه رنګ یتوارا من القوم بهر به اجرې ته نه راوتو د خلکو سره به نه مخامخ کېدو چې ماله به خلک دا پیغور راکوي چې ستا کور کې لور پیدا شوې ده ته څه انتظام نه کړي وایي کور ته رالم ما ورته وایي چې دې ته کپړې واچوه او چې کومه نقشه قرآن پیش کړې ده چې یتوارا من القوم ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب دغه صحابي دغه نوجوان نبی علیه الصلاة والسلام ته خپله واقعه بیانوي چې ای د الله پیغمبره کومه نقشه چې قرآن پیش کړې ده همدغه نقشه وه چې زما زړه ته سکون او قرار تر هغې وخته پورې نه میلاوېدو چې تر څو پورې مې د خپله بچی راخیستې نه وه او دا مې د خاورو نه جمدۍ لاندې کړې نه و صاحب نو په دې وجه باندې محترمو عیسانو وایي کور ته رالمه او دې ته ما د خپلې بیبي ته ووي چې دې ته کپړې واچوه او پیزار ورته واچوه دا ځان سره بازار ته یا ماماګانو کره بوځم وایي دا مې د کور نه بهر وویسته او د یو ګاونډي نه مې بیلچه او سسکوره کوداله وغیره دا مې راواخیستل او دشتو بیابان او صحرا ته مې چې کوم دی صاحب دا خپله لور بوتله وایي دې به ما سره په دې لاره باندې وړې وړې خبرې کولې وایي ما ته به وي چې بابا ته ما چېرته بوځې بابا ته ما چېرته بوځې وایي ما ای د الله رسوله وایي ما په دې ټوله لار باندې د دې خپلې لور سره چې کوم دی صاحب خبرې نه دي کړي دی به په دې وړو خوله باندې بیا ما ته وي چې بابا ته ما چېرته بوځې خو دې له ما جواب نه دی ورکړی وایي دا مې د یو دشته او صحرا بیابان ته مې بوتله وایي هلته مې کېنوله او کنده کنستل مې ورله چې کوم دی صاحب شروع کړل د خپلې لور له ما کنده وکنسته چې کله د هغې کندې نه بهر را ووتم وایي د خپلې لور خواله رالمه وایي دا خپله لور مې د دې لاسو نه دا چې کوم دی صاحب ونیوله او د دې خپو نه مې نیوله وایي زما د لور دا لاس ما نه دغه که او وایي ما ته وي چې بابا تا باندې چې کوم دی صاحب خولي دي په دې وړه لمن باندې په دې وړلو پټه باندې به زما نه چې کوم دی صاحب هغه خولې پاکولې
زما په دې اوږه باندې دوړې پرتې وې په دې وړه لوپټه او په دې وړه لمن باندې زمانه چې کم دی صاحب هغه دوړې او هغه خولې هغه چې کم دی صاحب پاکولې وایي ما دا خپل لور ای د الله پیغمبره دا د خپلو خولو وچولو تم پرې نه ښوده دا مې راواخیسته او هغه کندې ته مې وروغورځوله د بره نه مې پې خاورې او کاڼې وروغورځول دې وړې ماشومې به مان ته د لاندې نه دا اواز کو چې بابا ما څه ګناه کړی ای بابا ما څه ګناه کړی د محترمو عزیزانو داسې دور تېر شوی دی چې هغې خلکو خپلې لوڼه دا جمدۍ دفن کړي دي خو چې کله نبي علیه الصلاة وسلام دنیا ته تشریف راوړو او هغه صحابي حضور علیه الصلاة وسلام ته خپله واقعه دا بیانوي وایي ای د الله پیغمبره چې کله مې ستا حقانیه اخلاق نو خپل کړي او کله مې د قرآن پاک حقانیت تعلیم او تربیت نو خپل کړي او دور جاهلیتو دغه حالتو کیفیتو ای د الله رسوله اوس چې کله تاسو راغلی دنیا ته او رونق او رڼا چې کوم دی صاحب راله وایي ستاسو تعلیمات او ستاسو اخلاق مې خپل کړل دغه رنګ یو صاحب وایي اخوک عیسی دعا میتا فقام له وانت احیت اجیال من العدم وای عیسی علیه الصلاة والسلام تا خو څلور مړي راجم دي کړي دي قم باذن الله به ورته ووي خو ای د اسلام اخرنی پیغمبره تا خو د عربو هغه مړه اقوام چې د انسانیت ژوند او زندگی چې کم دی سپ نه پیژنده نو په دې وجه باندې محترمو عزیزانو په دې وجه باندې شیخ عبدالفتاح ابو غوطه رحمه الله هغه یو کتاب لیکلی وایي الرسول المعلم واسالیبه فی التعلیم چې دنیا ته رسول الله دا به حیثیت ته معلم راغلی دی خو داسې تعلیم او داسې تربیت چې لیکن د هغه تعلیم او تربیت دا چې کوم دی صاحب ناشنا دی نو په دې وجه باندې محترم عیسانو قرآن دنیا ته راغلی حضور علیه الصلاة والسلام دنیا ته چې کوم دی صاحب تشریف راوړو حضرت عمر فاروق نو حضرت ابوبکر صدیق نو حضرت عثمان ذوالنورین نو حضرت علی حیدر کرار چې کوم دی صاحب نو خو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق خپل کړل او کله قرآن تعلیمات خپل کړل حضرت ابوبکر صدیق جوړ شو حضرت عمر فاروق جوړ شو حضرت علی حیدر کرار جوړ شو حضرت عثمان ذوالنورین چې کوم دی صاحب جوړ شو نو په دې وجه باندې محترمو عیسانو چې موږ او تاسو دا خپل تعلق دا د الله تبارک وتعالی د دې عظیم کتاب سره چې کوم دی صاحب موږ او تاسو برقرار وساتو